راته ووایه چې څومره وخت دغه پیر بابا بازار کې دکان. السلام علیکم. دا زموږ د دکان تقریبا د 95-96 وخت نه زموږ په دې ځای باندې دی. دا اول پکې زما والد صاحب و، د هغې نه پس بیا موږ ورته چې سر دا راته ووایه چې کله دا سیلاب راغی نو په دکان کې وي که نه دکان نه بهر وي لا نه وې راغلی؟ نه، د هغه د خوشقسمتۍ د جمعې په ورځ راغلی او مارکیټ زیات تر بند و. موږ هم په ورځ باندې دکان بل هم په کور کې زموږ چوټي و په ورځ باندې. څومره نقصان څومره تاوان دی وشو؟ یاره 90 لاک پلس زموږ تاوان شوی دی د مټیریالو. او داسې په دې دکان کې دنیا د خلکو سره کاتې وي او ډېر سامان و پکې، هغه پکې ټول تللی دی. صرف دغه المارۍ پاتې شوي دي شاته، المارۍ مې ځان سره وړي دي. دکان پورې حال دننه سره بلډینګ روغ دی که نه سره؟ نه، دا یو دیوال پکې ډیمیج شوی دی دې طرف ته، دا چجه پکې ډیمیج شوې ده او شاته دیوال ورتاو شوی ده، شټر ورسره هم خراب شوی دی. دکان په صفایي کې څومره ټایم ولګېد؟ څوک درته لګیا دي؟ دغه راته ووایه. دکان صفایي خو ټول دا زما درې زامن دي، خپل نسبیان مې کاکاخېل له کلي نه مې راوستي ځان سره. په دې روډ باندې د ساره په رئیس دا ټي ایم اې والا ریسکو والا ګرځي، په مینت باندې موږ راګرځو موږ ته چې دې دغه ته پاکټ ولګوو چې دا ونه روباسي. په دې صرف فوټو سیشن کې خپل فوټو سیشن کې او د خدمت لپاره یو سړی نه دی راغلی. موږ په زور دغه ځای کې اوس یو ټیکټر والا ودراوه، په زور خو په دغه ونه بار کړله. نور ریسکو والا نور چې څومره ادارې دي هغه دلته کې خوشې ګرځي، هر سړی په ما په شاته ګاډي را روانې روډ بندېږي. دا موږ ټول د خپل کور کسانو په خپل مدد باندې ختم کړو ځان سره. شاید دا راته ووایه یو خو نقصانات ډېر زیات شوي د دې په حواله به څه وایي؟ بل دلته دا صفایي سره بازار سټارټ ده، په دې کې خلک څومره حکومت کې او حکومتي ادارې سره؟ السلام علیکم کامران بھائی، تاسو ډېره مننه راکولی. څنګه تاسو ته پته ده دا څلورمه ورځ ده موږ اپنی مدد آپ لګیا یو. دا زموږ سره د کاکاخېل نوجوانان دي، زموږ خپل تنظیم دی، ولنټیرز دي، هغه لګیا دي خپل دا ټول لاغلي دي. حکومت پکې د سره انوالو نه دی په دې کارونو کې. اوس آی دي دا 4-5 شېولې لاړې موږ ورته وویل چې دا ونه سیپ سیټ ته کوئ، لکه ولې دا کار نه دی، دا روډ پې بند دی، دا د خلکو لکاو کاروبارونه تباه شوي دي. هغه ونه ترې سیده لاړو. نو لکه دا حکومت ته څه دپاره دی؟ دې له پکار دي چې مطلب لږ سنجیده شي په دې، د دې خلکو نقصان شوی د دې سره همدردي وکړي او دلته سړی خپل لکه دنده غم دغه کي که نه لکه د دې کارونو پسې راشي. دا راته ووایه شاید یو طرف ته دا تاسو ته خراج تحسین هم پیش کوم چې کاکاخېل فیملي په ډېر لوی تعداد کې دغه د سیلابګانو تاسو ته په خپله چوک کې دلته ضرورت دی، خو تاسو له ډېرو خلکو خدمت وکړو. څه جذبه وه او په کوم جذبه باندې تاسو دغه سټپ اخیستی دی؟ بالکل څنګه چې تاسو خبره وکړه، زموږ تقریبا تاسو ته ما په لومړی کې وویل 4مه ورځ ده موږ امدادي پیکیجونه تقسیمو. پرون زموږ 2 ګاډي تلي وو، د ټول نه غټ پیکیج و هغه، د دې نه مخکې 2 ګاډي تلي وو. تقریبا 10 لاک پورې پیکیج موږ اوسه پورې تقسیم کړي دي، بره بشونی، قدرنګر، بوکن سایډ او لګیا دي. زموږ سلسله شروع ده. څه زموږ د کسان چې دي هغه لګیا دي ډونیشن کې، څه دلته راغلي دي. دا زموږ د رور دکان چې دی دا تقریبا د 70 لاک روپو نقصان شوی دی. زموږ کسان لګیا دي دا صفایي کې په خپله باندې او بس دغه زموږ خلې ځلې دي.